नंबर 37 सफ़ा 499 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا او بشکا احسان کړه دې علیکا متابدی مرتن اخرى یوزل نور هم اس اوحینا هر کلا چې الهام کومنګا الى امکا استامورتا ما یوحا هغه الهام چې کې دې شو ان يقذفيه وګور زواده التابوتی رتا پسندوک کے فقذفیه یا غردوادا الیمی دریاب کی فلیلقه الیم یا برا غور زیدہ دریاب الساحلی کنار باندی دے یا خود ہو خدینسی عدو لی دشمن زبا وعدو اللہ او دشمن ددا وألقيت عليك أو واجلو ما فتابني محبة مني محبة تقبل طرفنا ولتصنع شكوبالي إذا على عيني لما دستر قراني بسم الله الرحمن الرحيم مخکینی آیاتونو مبارکو کې د موسی علیہ السلام واقعا هغه شروع او باغی کې موسی علیہ السلام پنځه دعاګانې کړې وې الله تعالی فرمایل چې دا دعاګانې ما قبول کړي اوس الله تعالی موسی علیہ السلام ته فرمایي چې دا یو احسان نه دی استاد پنځه وړه دعاګانې اوس قبول شو بلکې دینه مخکې هم دا باندې ما ډیر احسانات کړی دا الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام ته هغه احسانات را یادې دا سره څومره احسانات هغه کړی دي دا غي ذکر الله تعالی کوي موسی علیہ السلام په داسې وخت کې پیدا شوی او فرعون هغه خوب لیدل چې دا ما په حکومت کې یو معشوق پیدا کړي دا معشوم د وجه نه به زما حکومت هغه ختمي فرعون حکم وکړ چې څومره معشومان پیدا کېږي به ټول ختموي حلالوي جنکۍ پرېږدي او هلکان هغه حلالوي دا کار هغه شروع مسلسل چې څومره هلکان به پیدا کېده هغه یې مړه کول بیا خلکو ورته ووایي وزیرانو ورته ووایي عملي چې دا خو ته یو لوی جهالت کې دا بیا حکومت بچا باندې کې یو څو کال بعد خو بستا په دې ملک کې سړی اړو پاتې نشي ټولې به ښځې وي او کار به څوک کوي حکومت به څوک چلی او دغه شان ستا عمله به فوج وغیره دا به کوم ځای نه پیدا کېږي دوی وایي دا به څه کوو مشورې یې دا وکړه چې یو کال به یې مړه کوو او بل کال به یې پرېږدو کم کال یې چې پرېښودل په هغه کال هارون علیه السلام پیدا دی هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام ندری یا سلول کالا مشر او بل کال چې کم بیا هغه کال رالو موسی علیہ السلام علالولو کال موسی علیہ السلام پیدا شو موسی علیہ السلام د شپې پیدا شو مور سره غم پیدا شو مور نومي یوحانس یا لحیانا دا نوم راغلی مور سره غم پیدا شو دا نیکه ښځه وه یاره دا به څه کوو دا ماشوم پیدا شو او دی به اوس هغه سهار وختي د هغې سیړیګانې هغه به ګرځي او
سار وختي براشي زما مخکې به علالي دا ډېر زیات ګران کار نو مور ته الله تبارک وتعالى پړه کې واچو اس اوحینا الی امک ما الله وی کو دا وحی کو یعنی الهام وحی الله تعالی سره پیغمبرانو ته دې ته الهام وي اولیاء کرام ته دا الله دوستان دا د الله دوست وا دا الله ولی وا ذکر یو عظیم پیغمبر مور دا الله تعالی ته پړه کې الهام وکړو چې دا معصوم په یو صندوق کې بند او هغه صندوق دریای نیل ته واچو بس ته نور به دې یو صندوق باندې هغه پیدا کو او هغه کې غیر چابیر کپڑا هغه کې خودا دې یو معصوم ته وړو کې کتره ده دې لپاره خو وړو کې ډبه هم کافي دي او الله تعالی و تړه کې دا واچو نو دا پوښتنه چې الله تعالی به د بندوبست کوي کله ډبه یا د صندوق دا د سید مخ ته څه شي دی دا د الله تعالی حکم دی هغه صندوق هغه وړو کې ډبه کې باقاعده دې کې خودو او کې چابیر هغه ورته معلوچ څه کپڑے وغیرہ هغه کې خودې دا د خپل اولاد انسان فرض کې چې خپل بچي هغه انسان په داسې وخت کې سین دا والا کوي دا خو مرګ ته حواله او دا الله تعالی په فیصله باندې د دې چې کوم دی نو یقین دی او دا خبره پړه کې دا الله تعالی بل دې صفا فرمایي او هو يتولى الصالحين الله وي چې څوک نیک شي دا هغه کارساز شو دا کارونه زه برابر وکړه دا د الله تعالی نیک بندي وا دې د الله قضات باندې اعتماد وکړو او دا کټیم کې د خپل بچي معصوم هغه راخلي او دا بیا سین ته وړي او په سین کې دا چې کوم دی نو هغه ورځي یا مور څنګه صبري زما بچي وي او هغه سین ته په خپل لاس باندې وګورم عمر ته مې ور خپل نور ته وای د دې موسی عليه السلام خور دا دوست ګورا دا ستارو کم الو یا دلس اتو کالو دا غي ذکر را روان دي دریای نیل ته چې دی ورغلو د بادشاہان چې وي دای باقاعده د دې سیندونو نه پاکي ولی هغه بوتلی اوس خو دا سیندونه ډېر زیات ګنده شو خو چې کوم دی کې صفایو په پاکو صفاو دا غینې وړي وړي ولی کیناری هغه خپل کورونو ته محلاتو ته داخلي کړي نو فرعون یو دوی باغ جوړ کړو او باغونو ته سحر وختي دا خلک راځي چکر لپاره هغه کې د سیند دریای نیل نه یو ولا هغه بوتلی و الله تبارک وتعالى حکم سره دا بکس دا صندوق هغه کوم دی نو باغ ته ور داخل شو دی او خزه ناس دې د دې بچینه کې د فرعون بچینه کې دا نامرد اچانک دا صندوق ویني د حیرانتیا خبره دی یو عام انسان په دوی نیرانی سی وي بیا چې بادشاہي دا خو طاقت وډاره کې اړه وکړو شابه ادارونی سي لا بوزن ورپسې شو صندوق کې راونیو راوړو ولاو کوي ایجه ولاو کو وی کته یو ناشنا معشوق چې هغه رسول پیغمبر جوړيږي دا پتندې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت رڼا د نبی علیہ السلام د نبوت رڼا دا ټول انبیاء کرام پتندې کې را روانه ده هغه رڼا پکې را روانه ده موسی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى یو ناشنا شکل ورکړ کتابونو کې لیکل شوی چې شکل کې سپینواله کم او شکل کې ملاحت نمکینواله زیات جاب وتوکه تو محبت کو سره پیدا الله وی القیت علیک محبه مني الله وی ما د خپل طرفنا ستاسو د شکل باندې یو محبت ورواجو څنګه ورواجو فرعون چې نظر واجلو خپل ناشنا ماشوم ډیر زیات خشته دي او زموږ اولادم نشته بعض روایتو کې د فرعون په خپل باندې وي یره دې نه لاله هر کې ماشومان ما حکم کړی چې هر ماشوم باندې خدای نه لاله دا به خپل زوی جوړو بعض روایتو کې دي خپل خزې بیبي آسیه ورته وي چې د سره د ما ډېر محبت او دې به خپل زوی جوړو فرعون وی نه پیریګه مسنه هغه ماشوم شي کوم نه مونږ یریګو وای دا مونږه په کور کې تربیت کو زموږ په کور کې بنوي شي څنګه به زموږ دښمنی الله عظیم نظام حیران پاتې شي عقل ته حیران پاتې شي عقل خوځي چې د دشمن په کور کې د پیغمبر تربیت کوي او د هغه تربیت شوده چې د دشمن په کور کې تربیت کړي هغه د وجه نه حکومت تباہي ارسي تباہي د الله تعالی فیصله کړی ده بهر حال دای دوی دا زما بچیش
دا الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې دای بیا ته په بچی باندې ونیوي او باقاعده مونږه تا باندې یو محبت اواجو کتابونو کې لیکل شوی چا سره چې الله محبت شروع کی بیا خلق چې هغه ته ګوري محبت ورسره پیدا هر ځای چې څوک ویني بیا ورسره محبت پیدا کیږي او الله انسان سره څنګه محبت شروع کوي حدیث مبارک کې راغلی چې هر وخت د الله تعالی طاعت او عبادت کې انسان دا خدای الله پیغمبر دی الله تعالی پیغمبر نه خود سره ګناه تصور کیږي نو د کټین کې خدای معصوم هم دی د پیغمبري نشانات هم دی الله تعالی علامات د کټین ورسره د فرعون محبت پیدا شو الله سوي ولتصنع على عيني دا چا تربیت نه دی الله وایي زما تربیت دی زه د خپل سترګو وړاندې خپل نگرانۍ کې هغه ستا تربیت کومه لګیا یم